وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. دی وی صلات و سلام دیوی پا آل د نبی علیہ السلام باندے او صلات و سلام دیوی پا اصحابو د چا باندے د نبی علیہ السلام باندے و آغا آل و اصحاب هدات طریق الحق چی دی خودن کی دلار د حق دی و حماته او حامیان دلار د حق دی. دلار د حق خودن کم دی او دلار د حق طالب سشی دی حامیانم دی. دا مسئلہ ځان سره یاد کئی وضاحت پا دی ٹکی باندی کو طالبا چه دلتا آل راغلی. آل کم سیغا دا قول دا علماء سشی دی پکی ایا دا آل کلمه برأسها دا او کنا پدی کی کم تصرف شوی دی. نو بعض خلق دا وی چه دا آل چه دی دا پا اصل کی اہلن و سشیو طالبا اہلن و ہاو پکی الکت سو دلیل دی چه توی چه آل پا اصل کی اہلن و وی دلیل دا دی چه دا دی تصغیر اوہیلن دازی سشی رازی طالبا اوہیلن دازی او تصغیر کے دا قانون دے تاسے نحو میر شریف کی ویلی دی چی تصغیر شیخ پل اثر لرد کوي نو چی اصل تے منگا اکتلی نو علتا پکی ہاوا معلومی گی دا چی دام سشے دے اصلیم سشے دے آہلن دے سشے دے طالبا آل پا اصل کی سشے ہو دا آل دغا چی دا منگا تاسو سو تا گورو نو دا پا اصل کی سشے ہو آہلن و ہاوا پا دلیل دا چا سرا خانو بیا دی سو چلو که هامو پا علف سر بدل اکللا او دا بدلون نو دا کمی قید مطابق تا چیو حرف پا بل حرف باندے بدلے نو تا خو قید صرفیه پا کار دا کنا وی دا یو حرف پا بل حرف بدل کلیشو خلاف القیاس تا شای طالبا خلاف القیاس دا مانا چی دل تا کما قید صرفیه نوا چی دا غی قید مطابق منگ راوله گیدلو دا یو حرف مو پا بل حرف باندے بدل که خلاف القیاس مو بدل که نو آلون تینا جوڑ شو ستینا جوڑ شو او اس منگو تاسی آلون ویو نو کسو کسوی چلک بیا دا آل چه دا دا اسی ویو او دا اصل ترمین دی چه اہلون دی دا دی او دا غیب پمینز که سر سب فرق دی فرق شتاو کنا وی آو فرق پکشتا دی آغا معنوی فرق دی طالبا وی آل خاص دی پا اشرافو پوری دا دی اضافت پا اشرافو تکیگی او ارزالو تبنکی گی او اہل عام دے اہل سشے دے پا اشراف و ارزالو دوانو کی استعمالی کی دا امدی وجہ نوی ویلے کی گی نبشی ویلے کی گی نبا ویلے کی گی جا آل الحجامی بلکہ اہل الحجام باوی حجام اگلی تخلق پا معاشرہ کے پسپک نظر گوری کنا پدراندہ نظر و تسکن گوری نو اہل الحجام ویلیش و آل الحجام پدیزی باندې انشاءاللہ تاسو پوشی طالبہ اس کا توی چی قرآن شریف کے خو آل فرعون ناغلے نو توی چی استعمال دا آل پا اشرافو کی رہے نو دا فرعون خو دا اشرافو نا نہیں بیا خو اہل پا کار استاد قید مطابق نو دوی جواب کی وی شرافت دو قسم دے شرافت دو نوی دے و شرافت پا فرعون کی خو شرافت اخروی نوا شرافت دنوی خو کنا سلطنت لرو دا بادشاہی لرو دا خپل وقت بادشاہو مزکر دلتا سش استعمال شوئے دے آل استعمال شوئے دے نو دا دین ابدا معلومی کی جتا آل کی دوی سشی کی پا شرافت کی دوی تعمیم کی عامل کا شرافت دنوی و کا شرافت سشیوی دویم قول دا دی طالبہ چی دا آل پا اصل کی اہلن و ہا بدل شوا لقرب المخرج پا حمزی باندی دا ہمو پچا بدل اکلا پاس پچا بدل شو خلاف القیاس دلتا مو پچا بدل اکلا دلیل سشے ولکا دا حمزی و دا مخارج یو بلتا سر سشے دی قریب دی نو اعلن شو سشے شو دو حمزی راغلی اعلن شو نو چه اعلن شو بیا پا کیوام ساکن او بلا متحرک او دا قانون دی چه دو حمزتین دا شی و ساکن او بل سشی متحرکی نو دا ساکن با بدلی گی پا علف باندی نو دا مو پا علف باندی بدل اکڑا نو آلن شو سشی طالبا پوشوی پا دیزی باندی آلن شو
اوس که څوک وایي چې د دغې آل چې دا ته وایي چې اصل یې څه شی وه اهلن وه ها مبدله په چا کړه اوس د آل او د دغې اهل منځ کې بیا څه فرق دی پاس هم فرق وویلې که نه د دې او د هغې په منځ کې څه فرق دی نو چا بیا دا ویلي دي چې فرق شته په دې طریقه باندې چې آل من حیث الاستعمال دا خاص دی په ذوي العقولو پورې او اهل عام دی په ذوي العقولو او غیر ذوي العقولو دواړو کې استعمالیږي نو داسې به ووایي چې فلا یقال آل المکه آل المکه به نشي ویلی بلکې اهل المکه به وایي تاسو تر څو به چېرته آل المکه نه لیدلی هر ځای کې چې وین یا اهل مکه یا اهل مکه اهل راځي نو دا اهل مکه ولې استعمالیږي نو مکه خو د ذوي العقولو نه ده که نه او مضاف الیه د آل واقع شوې ده نو دلته وایي دا اهل عام دی طالبه هم استعمال ذوي العقولو لره دی هم چا لره غیر ذوي العقولو لره او آل چې دی نو دغې استعمال تنها چا پورې دی څو خبرې شولې دوه څو شولې درېم ټکي ته راشئ ځینې خلک بیا دا وایي چې دا آل په اصل کې اهلون نه و ور یو قول دا و چې دا د چا نه ده تغییر و تصرف پکې نه دی شوی دویم قول مو دا ویلي چې دا څه شی دی جوړ دی د چا نه د اهلون نه د چا نه اهلون کې مو بیا دوه خبرې وکړلې یو دا چې حمزه مو په الف بدله کړه ها مو په الف بدله کړه خلاف القیاس هم مو فرق په مابین د اصل کې ویل او د دې کې ویل او دویم دا چې هم دا هم په چا بدله کړه په حمزه بدله هم مو فرق ویلی دویم غټ مذهب دلته دا دی طالبه وایي دا په اصل کې اولون دی اهلون نه دی اصل یې څه شی دی وایي لکه دا چا ویلي دي چې اصل یې اولون وه وایي موږ چې تصغیر ته راغلو د دې تصغیر چې موږ وکتلو نو تصغیر د دې اویلون راغی موږ په عربي ژبه کې د دې تصغیر څه شی پیدا کړی دی نو چې په عربي ژبه کې ورته تصغیر اویلون پیدا کړی دی نو دا وایي څه دی طالبه هله اولون د اصل یې څه شی دی نو بیا د څه چلو که ملا صاحب په زرادی شریف کې مې قانون ویلی چې وا متحرک ما قبلش مفتوح نو وا مبدل که په چا باندې په الف باندې نو د اولون نه څه شی جوړ شو آلون جوړ شو څه شی جوړ شو طالبه آلون جوړ شو اوس د دغې مذهب چې دا څوک وایي چې اصل یې اولون دی او د پاسني مذهب په منځ کې سره فرق څه شی دی فرق لري که نه وایي د مخکې خلکو قول بنا دی په شیوع باندې په چا باندې طالبه هغه مذهب والا چې څوک وایي چې د آل اصل چې دی اهلونو هغه مذهب شایع دی او څوک چې وایي چې اصل یې اولون دی دا مذهب څه شی دی غیر شایع دی شته خو ولیکن شایع نو راجح پکې کم یو دی نو دی کې طالب ځان سره قانون یاد کوي او قاعده یاده کوي ځان سره د سیبوی نه یو قول دا نقل دی چې سیبوی امام د عربیت دی ګوره سره د دې چې خپله عربي نو دا د ایران د امام سیبوی خپله عربي نو و دومره تبحر رب کریم په عربۍ کې ورکړی وه چې د هغه نه یو قول دلته را نقل دی وی لکه څه پروا کوي یوه کلمه دې وي دوه تصغیره دې ورته راشي که نه وی که څوک وایي چې اصل یې څه شی دی اولون دی وایي د دې خبره هم صحیح ده او چې څوک وایي چې اصل یې اهلون دی نو د دې خبره هم صحیح ده چا چې ویلي دي چې اصل یې اهلون دی نو هغوی تصغیر اوهیل ته کتلي نو اوهیل تصغیر هم په عربیت کې شته دی وایي او چا چې ویلي دي چې اصل یې اولون دی نو هغوی اویل ته کتلي دي او اویل تصغیر هم په عربیت کې شته دی پوه شوئ په دې ځای باندې د سیبوی نه علاوه څه نور علما د هغې بیا وایي چې یوې کلمې لره دوه تصغیره نشي راتللی د هرې کلمې دپاره به څه شی وي یو تصغیر به یوې کلمې لره دوه تصغیره نشي راتلی او دلته څه شی شو یوې کلمې لره څه شی راتلی شي دوه تصغیره راتلی شي څه شی راتلی شي طالبه دوه تصغیره راتلی شي هلکه سیبوی ته محض دعوه کوې که نه څه دلیل در سره شته دی په دې باندې نو سیبوی راغلی د استدلال کې وی سمعت عربیا فصیحنا سیبوی وی دی عربي فصیح نه مې دا خبره اورېدلې ده یو فصیح عربي نه مې دا خبره اورېدلې ده چې هغه فصیح عربي ویلې چې اهلنا آلون و اویلنا او آلنا و اوهیلنا وی عربي نه مې واورېدل چې هغه کله ویل چې آلنا او بیا ورسره ویل چې اویلون نو کله تصغیر ورته اویل استعمالو او بیا مې تې واورېده چې ویلې آلونه او بیا تصغیر څه شی استعمالو طالبه
وهیل استعمالوه. نو یوی کلمې د پاره دی دو تصغیر راشي اس بدیت پکې نشته او مذهب د طالبه د سیبوی څه شی دی دا راجح دی. نو خلاصه دا راووتله چې آل کې دوه قوله شو، یا دا چې اصل څه شی دی اهلون، دلیل په څه شی دی تصغیر وهیل، او یا دا چې اصل څه شی دی اولون دی او دلیل په څه شی دی تصغیر څه شی دی ویل لازم. او قانون مویل دی چې تصغیر شي لرد کې چا تخپل اصل. دویمه مسله دلته کو اصحاب راغلی طالبه. نو اصحاب چاته ویل کیږي؟ نو دام ځان سره یاد کړئ، دې ته سوچ کوئ. ځینې علما دا وایي چې دا اصحاب جمع د صاحب ده، جمع د چا ده؟ د صاحب ده. او د دین بیا صحابي هم راځي، جمع د صاحب شو نو څه شی تینا راځي؟ صحابي تینا هم راځي. او صحابي چاته ویل کیږي؟ چاته ویل کیږي؟ نو تعبیر ځان سره یاد کی. صحابي هغه چاته ویل کیږي چې من را النبي صلی الله علیه وسلم، چا چې نبی علیہ السلام لره لیدلی وي، نبی علیہ السلام لیدلی ملاقات ور سره کړی، و آمن به او په نبی علیہ السلام ایمان راوړی وي، و مات علی الایمان او په دغه ایمان مړ شوی وي دی، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ صحابي ویلی کېږي. څه ویلی کېږي طالبه؟ خو دا دلته چې من آمن من رأى النبي صلی الله علیه وسلم، چا نبی علیہ السلام لیدلی، نو د رؤیت کې علما تعمیم کوي، وی رؤیت دوه قسمه دی، یو رؤیت حقیقی دی او بل رؤیت حکمی دی. رؤیت حقیقی خو هغه دی چې چا نبی علیہ السلام د سر په سترګو لیدلی دی ته رؤیت حقیقی وی. څه ورته وی طالبه؟ او رؤیت حکمی چاته ویلی کیږي؟ وی رؤیت حکمی دا دی، قانون علما ذکر کوي لو کان له بصر لرآه، دې ته رؤیت حکمی وی. وی کچری دلر سترګې وی نو لرآه، د به نبی علیہ السلام لیدلی وی، خو د نی دی لیدلی ولې سترګې نشته؟ څه شی نشته؟ نو چې سترګې وی نبی علیہ السلام لیدلی او څه معنا؟ هلکه نبی علیہ السلام ته مخامخ ناستو کنه، د هغه په مجلس کې ناستو، خو چې دا رؤیت نه دی راغلی نو ولې نه دی راغلی؟ د سر سترګې نه. خو که دا د سر سترګې د ده وي نو په دې سترګو به یې نبي علیہ السلام لیدلی وی، چې اوس یې نه دی لیدلی د سر په سترګو، نو دې ته رؤیت ویلی کېږي. خو کوم رؤیت دی طالبه؟ حکمن. کوم رؤیت دی طالبه؟ حکمن. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ نو رؤیت دوه قسمه شه، حقیقي او حکمي. اوس بلې خبرې ته راشئ. اصل د اصحاب څه شی دی؟ اصحاب د چا نه راخستلی شوی؟ یو قول دا دی چې اصل د اصحاب یا صاحب دی، یعنی اصحاب یا جمع د چا ده؟ د صاحب ده. او اصحاب یا جمع طالبه د صحبن ده بسکون الحا، یا د صحب ده بکسر الحا. دا دوه قول. دا مخکې شي که نه واله که څوک دي دا ټوله نیمه کوټه پرېښې دروازه کې ناسته استي، مخکې شئ دا خلاص کوه. پوه شو په دې ځای باندې؟ نو یا جمع د صاحب ده یا جمع د صحبن ده بسکون الحا، او یا جمع د چا ده؟ د صاحب ده بکسر الحا. دا دوه قوله پکې دي. دا کم خلک چې وی چې دا جمع د صاحب ده یا د صحبن ده، وی جمع د صاحب نه ده، د دوی د پاره دلیل څه شی دی؟ دلیل د دوی د پاره دا دی، دوی وی چې دا افعالون وزن، دا فاعلون وزن، دا په افعالون سره نه جمع کیږي. فاعلون وزن په چا نه جمع کیږي؟ صاحبون خو فاعلون وزن دی کنه، نو دا په چا نه جمع کیږي؟ په افعالون نه جمع کیږي چې هغه اصحاب نه. دا د دوی د پاره دلیل دی، ځان د پاره دلیل وای. او الکه دا ولی نه جمع کیږي؟ وی ځکه د دې سمه د عربانو نم دغسې نه ده راغلی، او تاسو ته ما بله ورځ ویلې چې قاعدې د نحو د صرف وغیره دا نکات بعد الوقوع دي. څه شی دي؟ هغه څه به معتبر وي چې د کوم څه سمه د چا نه راغلي وي؟ د عربانو نه راغلي. نو که د هغې نه سمه راغلې وه همغسې فبها، او که سمه یې نه وه راغلې نو ته ځان نه پکې څه شی نه شي ویلی. وایي دوی وایي موږ چې وکتلې نو موږ داسې نه ده لیدلي چې دوی د څه شی کړي وي. هله فاعل وزن دی په چا جمع شوی؟ و من گوی ملا صاحب نو تا به نه لیدلی، نو دا خو دلیل د دې نه دی چې یاره دا به په عربیت کې رښتیا وي، نه ستا به تفتیش کمزوری وي.
تلاش به دې نه کړی مونږ چې پوره تلاش کړی دی نو مونږ دا خبره پیدا کړې ده چې صاحبون وزن جمع شوی په چا باندې په اصحاب باندې لکه د هغې دپاره نمونه څه شی ده نو نمونه مونږ او تاسې نه وایو چې طاهر فاعل وزن دی او دا جمع شوی دی په اطهار باندې اطهار جمع د طاهر نه ده نو ته څنګه وایې چې فاعلون وزن په چا نه جمع کېږي په فعلون دغه دی فاعلون وزن دی او په فعلون سره څه شی دی طالبه جمع شوی دی په دې چې خو پوه شوې انشاءالله یو بل مذهب والا را لګېدلی دی هغې یو څه نه څه فرق کړی دی فرق یې څنګه کړی وایي دا فاعلون وزن دوه قسمه دی یو فاعل صفتی دی او بل فاعل اسمی دی څه شی دی طالبه فاعل صفتی دی او بل فاعل صفتی چاته ویلی کېږي او فاعل اسمی چاته ویلی کېږي فاعل اسمی دوی علم ته وایي اسم نوم دی که نه علم د چا نوم نو دی وایي چې کله دغه فاعل علم وګرځېږي نو دا اسمی شي او چې علم نه وي ګرځېدلی نو دا بیا یو وزن دی د اوزانو د چا نه د اسم فاعل نه لکه طاهرون چې تر څو د چاته نوم نه دی ایښی نو دا یو وزن دی د اوزانو د چا نه د اسم فاعل نه او دغې دوران کې چې دا یو وزن د اوزانو د اسم فاعل نه راواخلي دې ته بیا فاعل صفتي وایي څه ورته وایي طالبه نو فاعل صفتي بیا چاته ویلی کېږي لکه مثلا دا طاهر راغلی نو دا فاعل صفتي دا بیا دلالت کوي په ذات مع الوصف باندې ذات طاهر به چاته وایي ذات من له الطهارت ذات من له الطهارت هغه ذات چې چاله رسه شي وي طهارت او پاکي وي نو دې ته ویلی کېږي طاهر نو دا خو یو معنا عامه ده که نه څه شی ده طالبه هر چاته ویلی کېږي ذات من له طهارت ته طاهر وایي هلک وایي هذا الثوب طاهر هذا الجدار طاهر هذا الشخص طاهر وغیره وغیره دا کم صورت کې ویلی کېږي چې کله طاهر صفتي راواخلې نو دې کې بیا عموم پروت وي معنی ده ذات من له طهارت او که ته کله راولګېږي دا بیا د چا دپاره علم کې دا طاهر د چا دپاره نوم کې نو بیا په دې کې عموم نشته دی دا بیا خاص شی دی بیا طاهر چاته وایي حیوان ناطق مع هذا التشخص طاهر بیا حیوان ناطق دی سره د چا نه د دغې خپل تشخص نه سره د چا نه د دغې خپل تشخص نه دې ته څه ویلی کېږي بیا طاهر ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي او تشخص تاسو ته ما ویلي و عبارت دی د څو شیانو نه طالبه د 5 شیانو نه طول عرض عمق شکل او لون دې ته څه وایي تشخص دا 5 شیان چې راغونډ کړي نو دې ته څه ویلی کېږي تشخص نو تاسو وایي چې طاهر دی یو سړي نوم دی چاته ویلی کېږي حیوان ناطق دا مع هذا تشخص دا معنا دا طاهر چې د چا نوم دی هغه حیوان ناطق دی خپل تشخص لري خپل تشخص دا معنا چې خپل طول لري خپل عرض لري خپل عمق لري خپل شکل لري او خپل څه شی لري لون لري مثلا ته نوم یې ستا طالب پلانی نوم دی نو ته حیوان ناطق مع هذا التشخص صحیح ده ستا خپل تشخص دی خپل طول دی خپل عرض دی خپل عمق دی او دا بل ملاسم دی ورور دی خو د تشخص خپل دی ګوره خپل طول او خپل عرض او خپل عمق او خپل شکل او لون لري که نه داسې دا ټول یو بل ته وګورئ هر چا چې کم نوم دی د هغې نوم سره موږ او تاسې دا وایو که نه لکه زید چاته وایي حیوان ناطق مع هذا التشخص نو دا تنها د زید خرگوش نوم نه دی دا چې موږ او تاسې هر یو نوم اخلو عبدالله خالد وغیره وغیره نو هر یو دا څوک دی طالب حیوان ناطق مع هذا التشخص دا یو حیوان ناطق دی سره د خپل تشخص هر څوک خپل تشخص لري د هر چا خپل تشخص دی ځکه د هر چا خپل شکل لون عرض او عمق دی نو چې کله هم دا شیان وپېژندل نو چې کله طاهر ته د چا دپاره علم کې او صفتي نه کې اسمي کې نو دې کې بیا عموم نه وي دې کې بیا څه شی وي طالبه دا بیا خاص دی او فرد دپاره نوم دی چې هغه خپل تشخص لري دا قاطع د شرکت موږ او تاسو ته به راشي سلم کې قاطع د شرکت طالبه تشخص دی ښه څه شی دی زید د عمر نه په څه شي جدا کېږي زید او عمر خو دواړه د یو بل سره په حیوانون ناطقون کې شریک دي که نه په مفهوم کلي کې دواړه نه دي شریک زید هم حیوان ناطق دی او عمر هم څه شی دی خو چې دا زید په د عمر نه جدا کړي نو دا جداوالي په څه شی راځي دا په تشخص سره راځي چې کله دې وویلې چې زید حیوان ناطق دی خو مع هذا التشخص د خپل تشخص سره نو اوس دا زید په دغې معنا باندې عمر نه دی عمر حیوان ناطق دی هغه بیا د خپل تشخص سره عمر دی بکر حیوان ناطق دی هغه د خپل تشخص سره بکر دی نو قاطع د شرکت تشخص دی دا شرکت چې ختموي شرکت څه شی کوي ختموي نو څوک یې ختموي نو دوی بیا دا قانون ذکر کړی چې فاعل 2 قسمه شی اسمی دی او طالب څه شی دی فاعل صفت
وای دا فاعل صفتی چې دی دا وای په افعالن سره جمع کیږي، په فاعل اسمی چې دی دا بیا په چا سره نه جمع کیږي؟ په افعالن وزن سره نه جمع کیږي. دا تطبیق بیا طالب دوی کړی دی. نو خلاصه د مذهب بدار او چې اول فریق فاعل مطلقاً په افعال نه جمع کوي، او دویم فریق څه شی دی؟ مطلق. اغي څه وای؟ مطلق اغي څه شی وای؟ هله دی جمع کیږي، فرق کوي. دویم هغه پاس فریق والا چې مونږ ویل چې اغي څه شی وای؟ چې لکه دا جمع راتلی شي نو اغي مطلقاً جمع کوي. یو ډله دا و چې بیخي نه جمع کیږي، بل څه ویلې وای تا تفتیش نه دی کړی، لکه مونږ چې وکتل جمع کیږي. دریم فریق والا را لګېدلي هغې پکې فرق کړی فاعل اسمي او صفتي، چې هلکه اسمي نه جمع کېږي او صفتي څه شی کېږي؟ جمع کېږي. نو غوره مذهب پکې کم یو دی؟ اولنی مذهب دی طالبه. څه شی دی؟ اولنی مذهب پکې بهترین مذهب دی، ځکه فاعل اسمي او دا صفتي چې دی دا دواړه څه شی دي؟ جمع شوي دي. موږ که فاعل صفتي ته کتلي هم جمع شوي او فاعل اسمي ته مو کتلي هم جمع شوي، لکه صاحب نو امو کتل اصحاب، طاهر نو امو کتل څه شی؟ په دې ځای باندې پوه شوئ. یوه خبره به اهمه پاتې شي، هغه دا چې فرق په مابین د اصحاب او د آل کې څه شی دی؟ د آل او د اصحاب په درمیان کې کوم نسبت دی د نسب اربعونه؟ نو دا به انشاءالله موږ او تاسې ووایو چې آل دوه قسمه دی او په هر اعتبار باندې خپل خپل نسبت دی د هغوی په درمیان کې نسبت د عموم خصوص من وجې. درې مادې غواړي، ماده د اجتماع او ماده د افتراق ته، نو هغه به بل درس کې کښېږي ووایو. دا کافي. وروسته وایي طالب ازر اعظم خان دغلته یو سړی لږ وینو اوس تاسو